بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نحم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 178 169. پدې آیتونو کې الله تعالی منګ او تاسو ته دا فرمای چې هدایت او ضلالت یعنی چاته ایمان نصیب کول او څوک گمراه کول دا د الله تعالی په اختیار کې دي. بل ځای کې فرمای الله تعالی د خپل هدایت هغه چاته کوي چې يهدي الیه من ينيب، چې چا کې د الله تعالی طرف ته رجوع وي نو الله تعالی ورته د ایمان دولت نصیب کی او الله تعالی ورته هدایت وکي. او که څوک الله تعالی طرف ته نه ځي او الله تعالی طرف ته رجوع نه کوي نو الله تعالی ورته هدایت بیا هم نه نصیب کوي. دا هدایت دا په پیسو نه ملاویږي، دا په نسب نه ملاویږي، دا په دولت نه ملاویږي، دا د چا جاگیر نه دی، بلکې دا هدایت د الله تعالی د طرف نه چې الله انسان ته ایمان نصیب شي او هدایت ورته وشي دا خاص د الله تعالی ورکړه ده. هغه چاته ورکوي چې چا په زړه کې د الله تعالی طرف ته رجوع وي نو الله تعالی ورته توفیق هم ورکي. او بیا فرمای ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، او څوک چې گمراه دی نو به دا خلق تاوان کې دي. نو دا غرنګ هدایت او ضلالت دا د الله تعالی په اختیار کې دي چاله چې خوښ شي. ځکه پیغمبر ته بعضو موقعو کې الله تعالی ویلو دو و اے پیغمبر استا په ذمہ صرف امت ته دعوت ورکول دي، امت ته خبره کول دي، د الله وحدانیت بیانول دي، باقاعده هدایت تراتلل ایمان تراتلل نه راتلل دا د الله تعالی اختیار دی. او الله تعالی هغه چاته ایمان نصیب کوي چې په زړه کې د الله طرف ته رجوع وي نو الله ورته ایمان نصیب کوي. پس آیت کې الله تعالی فرمایي ځکه هدایت الله تعالی ځمکه او اسمان پیدا کړي دي او په یا پدې کې څومره نظاري دي، څومره نعمتونه دي، څومره فصلونه دي، ځمکې دي. او بعضې ټایم کې الله وایي وګوره دنیا کې وګرځه سیل وکړه، وګوره د الله تعالی د نظارې وګوره. ای انسان ځان ته وګوره، ای انسان خپل خوراک ته وګوره. نو چې کوم خواګورې د الله تعالی د نعمتونو، د الله تعالی د قدرتونو، د الله تعالی د وحدانیت نظارې به موږ او تاسو تخکاری نو پکار دا دی چې انسان د دین لار واخلي. انسان له سترګې ورکړي دي، دماغ یې ورکړي دي، غوږونه یې ورکړي دي، نو په دې باندې په دماغو سوچ پکار دی، په سترګو لیدل او کتل پکار دي، او په غوږونو باندې د هدایت خبرې اورېدل پکار دي. نو چې کله دا په دغه دماغو باندې سوچ وکړي، په سترګو ورته وګوري، په غوږونو باندې د هدایت خبرې واوري نو الله تعالی به ورته هدایت نصیب کړي. او که چېرې په دې سترګو باندې ګوري نه، سترګې شته خو حق ته ګوري نه، او غوږونه شته خو حق اورېدو ته تیار نه دی، دماغ شته خو لږ سوچ نه کوي چې د الله زه څه پیدا کړی یم او زه کوم څه. نو الله تعالی وایي د ده مثال په شان د څاروو دی. بیا اولئک کالانعام، دا انسان په شان د څاروو دی، بل هم اضل، بلکې د څاروو نه هم بدتر دی. او وجه دا چې الله تعالی څاروي پیدا کړي دي نو هغې کې هم دومره قدر عقل پکې شته چې کوم مقصد دپاره الله تعالی هغې پیدا کړي دي نو هغې کې هغې انکار نه دی کړی. که خرو ته وګورئ، اسپو ته وګورئ، نورو ځناورو ته وګورئ، الله تعالی د بوج د اوړو دپاره د بار دپاره پیدا کړي دي نو هغې کې هغې انکار نه دی کړی، خپله ډیوټي کوي.
کو نورو ځناورو ته وګورئ چې کم ځناور د پایو دپاره پیدا کړي دي، د غوښې دپاره پیدا کړي دي چې د انسانان به خوري، نو هغه ځناور خپله ډیوټي کوي، هغې انکار نه دی کړی. خو یو انسان دی چې الله تعالی د عبادت دپاره الله تعالی پیدا کو، د خپله ډیوټي پرېښودله، د خپله ډیوټي نه کوي، دی الله تعالی طرف ته نه راځي. نو الله تعالی وفرمایل چې په شان د څاروو دي، خو د څاروو نه بدتر دي. څاروو کې خو د سره عقل نشته. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي الله تعالی انسانان او جنات پیدا کړي دي، او بل طرف ته څاروي پیدا کړي دي، او پرشتي پیدا کړي دي، خو دوه شیزونه پیدا کړي دي. یو عقل دی بل خواهش دی. نو الله تعالی پرشتو له عقل ورکړی دی، خواهش نه دی ورکړی. هغوی د الله تعالی په عبادت کې لګیا دي د ورځ او شپې. ولې سوچ دی چې زه الله بنده یم، الله پیدا کړی یو، عبادت له پیدا کړی یو، بس د ورځ او شپې د الله تعالی په ذکر کې دي، څوک په سجده کې دي، څوک په رکوع کې دي، څوک تسبیح کې دي. بل طرف ته ځناور دي، الله تعالی عقل نه دی ورکړی، خواهش یې ورکړی دی. نو هغوی کې عقل نشته، نو هغوی نه خپل پرې پیژني نه پردی پیژني، صرف په خوراک کې دي، ژوند تیرولو کې دي، ولې عقل پکې نشته. او یو طرف ته انسان دی چې الله تعالی دله عقل هم ورکو، خواهش هم ورکو. اوس به انسان ته وګورو، کو چرې دا انسان فرشتو نه خو الله تعالی ګناه ځکه نه کېږي چې خواهش نشته، د ځناورو نه تپوس ځکه نشته چې عقل نشته. نو که چرې دا انسان دی یو ګناه کوي، نو دی به الله تعالی ځکه رانیسي چې دله عقل ورکړی دی، الله تعالی دله عقل ورکړی دی. نو که چرې دی ګناه کوي او سره د عقله کوي، د ده درجه د ځناور نه هم لاندې ده، د ده درجه د ځناور نه هم لاندې ده. نو الله تعالی موږ او تاسو ته په دې کې دغه خبرې کوي چې ګورې ځناور لا عقل نشته، شعور پکې نشته. بیا هم موږ او تاسو وینو یو کس څاروي وي، په یو لارې بوځي، اخره په یو لاره بوځي، بیا ورسره مالک پړني نیولی چې ځان پسې راکاږي، بس خپله لاره پېژني. او یو انسان دی چې دله الله سوچ هم ورکړی دی، دماغ یې هم ورکړی دی، عقل یې هم ورکړی دی، بیا د هغې باوجود د خپل رب ونه پېژندو، خپل رب نه غواړي، خپل رب ته نه جاړي. دا نه وایي چې الله تعالی د څه دپاره د کوم عبادت دپاره پیدا کړی یم. نو په دې ایتونو کې هغه دې خبرو طرف ته اشاره ده. من یهد الله فهو المهتدی، هغه څوک چې الله تعالی ورته هدایت وکړي، فهو المهتدی دی په سمه لاره دی. ومن یضلل، او څوک چې ګمراه کړي الله تعالی، فاولئک هم الخاسرون، دا خلک تاوان والا دي. ولقد ذرأنا، او په تحقیق سره پیدا کړي دي منګه لجهنم، د جهنم د پاره کثیرا ډیر، من الجن د پیریان د انسان د جناتونه، والانس او د انسانانو نه. نو الله تعالی ټول پیدا کړي دي، خو چې کوم خلکو هدایت قبول نه کو، کوم خلکو د الله تعالی دا قرآن قبول نه کو او د خواهش تابع شو، الله تعالی به خلک ټول جهنم ته بوځي. الله تعالی وایي دا کم خلک دي لهم قلوب، د دوی زړونه شته، لا یفقهون بها، سوچ نه کوي په دې خبرو باندې. ولهم اعین، او د دوی سترګې دي، لا یبصرون بها، لیدل نه کوي، حق طرف ته نه ګوري. ولهم آذان، د دوی غوږونه شته، لا یسمعون بها، حق پې اوري نه. اولئک کالانعام، دا خلق په شان د څاروو دي، بل هم اضل، بلکې د څاروو نه هم بدتر دي. واولئک هم الغافلون، او دا خلق غافل دي. واخر دعوانا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.